او په دې کې به موږ د قربانۍ اهمیت او فضیلت بیان کو چې قرباني څومره اهمیت لري او د قربانۍ د کولو څه فضیلت دی. نو په دې کې به موږ بیان کو د قربانۍ اهمیت او د قربانۍ فضیلت. د قربانۍ اهمیت څه دی؟ نو قرباني چې دا یو عظیم الشان عبادت دی. دا د الله جل شانه په عبادتونو کې یو عظیم الشان عبادت دی. د آدم علیه السلام نه راواله تر د دې امته پورې قرباني چې دا په هر امت کې مشروع را چلیدلې ده. د آدم علیه السلام نه راواله تر د دې امت پورې لکه په سورت حج کې الله جل شانه فرمایي ولکل امت جعلنا منسکا. نو پته ولګي دا چې په هر امت کې قرباني مشروع وه. د آدم علیه السلام نه راواله لکه د آدم علیه السلام د بچو په دغه کې راځي چې هغې چې کوم دی قرباني وکړله خو دومره خبره وه چې دا د امت محمدي خصوصیت دی او دا د الله فضل دی په دوی چې دوی قرباني وکړي د الله د رضا دپاره د قرباني وکړي. نو دوی ته د اجازت ورکړی شوی دی که تاسو د دې غوښه په خپله استعمالوئ غوښه خورئ په مسکینانو خورئ په رشتهدارو خورئ نو خوړی شي. او مخکینو امتونو کې دا خبره وه چې هغوی به قرباني وکړله نو کې به خوسته د اسمان نه به اور راغی هغې به وسېزله دا به نښه د قبولیت وه چې یاره د دوی قرباني قبوله شوله. او امت محمدي ته الله جل شانه دغه اجازت ورکړی چې د دې غوښه دوی په خپله استعمالولی شي. نو قرباني دومره یو اهمیت لري چې د آدم علیه السلام نه راواله تر زمونږ او ستاسو د خاتم الانبیا علیه السلام پورې دا په هر امت کې قرباني مشروع را چلیدلې ده. لیکن وروسته چې راځي نو د ابراهیم علیه السلام په دور کې دې ته یو خاص اهمیت میلاو شو. د ابراهیم علیه السلام په دور کې قربانۍ ته یو خاص اهمیت دا میلاو شو چې ابراهیم علیه السلام خاص د الله د رضا دپاره د خپل زوی قرباني پیش کړله د الله په حضور کې. د الله په حکم باندې هغې د خپل زوی قرباني چې کومه ده نو دا د الله په حضور کې پیش کړله. نو د دې وجې نه دې ته سنت ابراهیمي ویلی شي. د هغه وخت نه دې ته سنت ابراهیمي نوم چې کوم دی نو دا ورکړلی شو. نو زما معززو د دې نه پته لګي چې قرباني چې کومه ده دا یو اهم عبادت دی او قرباني څومره اهمیت لري. او بل د قربانۍ اهمیت د دې نه معلومول پکار دی چې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی. نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړي دي او نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې 10 کاله چې کوم دی هر کال قرباني کړې ده. نو تاسو ر دینه اندازه والی چې په مدینه منوره کې نبی علیہ السلام 10 کاله چې کوم دی 10 کالو کې هر کال قرباني کړې ده. نو د دینه به موږ او تاسو اندازه معلومه کو چې قرباني څومره اهمیت لري او دا څومره یو اهم عبادت دی. دا خو د قربانۍ څه مختصر اهمیت و. دویم نمبر به موږ بیان کو د قربانۍ فضیلت چې د قربانۍ څومره فضیلت دی. الله جل شانه په دې باندې څه انعامات ورکوي او په دې باندې نبی علیہ السلام په احادیثو کې څه چې کوم دی انعامات اورولي دي دې امت ته. نو د قربانۍ د فضیلت په باره کې احادیث خو ډیر دي خو مختصر به موږ د هغې نه بیان کو چې اول د هغې نه د زید بن ارقم رضی الله عنه نه روایت دی حدیث مبارک کې راځي قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ السلام صحابه کرامو چې کوم دی د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو. د زید بن ارقم رضی الله عنه نه روایت دی قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو یا رسول الله ما هذه الاضاحی دا قربانی څه شی دی؟ دا قربانی چې خلک کوي مطلب دا څه څیز دی؟ نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام. دا ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام سنت دی. دا ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو صحابه کرامو ته تپوس وکړو چې فما لنا فیها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره په دې کې څه دي؟ نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې بکل شعرة حسنة دې کې په هر ویښته باندې به تاسو ته الله یوه نیکي درکوي. چې کوم څاروی قربانی کې ذبح شو د دې په هر ویښته باندې به الله تاسو ته یوه نیکي درکوي. نو بیا صحابو تپوس وکړو قالو فالصوف یا رسول الله دغه شان حکم د وړۍ هم دی یعنی که چا ګډ ذبح کو په هغه باندې وړۍ ده نو د وړۍ په هر یو تار باندې چې کوم دی الله به نیکي ورکوي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ابو داود شریف دا روایت نقل کړی دی. نبی علیہ السلام وفرمایل چې آو د وړۍ په هر یو تار باندې به الله جل شانه څه ورکوي یو نیکی به ورکوي. نو زما معززو دا یو روایت شو. بل روایت د عایشې رضی الله عنها کې راځي چې بېشکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د لوی اختر په ورځ د وینې د تویولو نه بل خوښ عمل او محبوب عمل نشته دی. د لوی اختر په ورځو کې یعنی د قرباني کول د الله د رضا دپاره او په دغه موقع باندې د قربانۍ د څاروي وینه تویول د دې نه محبوب او خوښ عمل الله ته بل نشته دی.
دغه شان بل روایت کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی چې نبی علیه السلام وفرمیل چې هېڅ یوه خرچه د الله په نزد دومره فضیلت واله نه ده لکه کومه خرچه چې په قربانۍ کې د اختر په ورځ وي. قربانۍ کې چې د اختر غټ اختر په موقع د قربانۍ دپاره کومه خرچه کول شي نو د الله په نزد باندې د دې نه هېڅ یوه خرچه هغه چې کوم دی غوره نه ده. دغه شان یو بل روایت جي لږ طویل روایت د دې په باره کې راځي هغه د قربانۍ په فضیلت کې ډېر ناشنا روایت دی. هغې کې فرمایي حضرت علی رضی الله عنه چې نبی علیه السلام مبارک فاطمې رضی الله عنها ته وفرمیل چې فاطمې ته لاړه شه او خپلې قربانۍ ته حاضره شه. دی ورته وفرمیل چې ته لاړه شه خپلې قربانۍ ته حاضره شه. خبر هم دا ده ښه طریقه هم دا ده چې کله قرباني کېږي د چا پکې حصې وي نو چې دی په هغه موقع خپلې قربانۍ ته صحیح حاضري. نو نبی علیه السلام فاطمې رضی الله عنها ته وفرمایل چې فاطمې ته لاړه شه او خپلې قربانۍ ته حاضره شه ځکه چې اوله قطره چې پرېوځي د دې د وینې نو ستا ټول ګناهونه په دې سره څه کېږي معاف کېږي. چې دا قرباني کله کېږي څاروی ذبحه کېږي او د دې اوله قطره په ځمکه پرېوځي نو د دې په وجه ستا ټول ګناهونه معاف کېږي. او بیا وفرمیل چې بېشکه د قیامت په ورځ به دغه ځناور د خپلې غوښې او وینې سره راوستلی شي او ستا په تله د نیکۍ کې به 80 چنده درون واچولی شي. 80 چنده دا څاروی چې څومره دی څومره وزن یې دی دومره وزن به د دې 80 چنده به داسې واشي او ستا په تله د نیکۍ کې به دا څاروی څه شي دا به واچولی شي. نو حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه چې کله دا فضیلت واورېدو نو د نبی علیه السلام مبارک نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله آیا دا فضیلت صرف د آل محمد پورې خاص دی صلی الله علیه وسلم چې د نبی علیه السلام کومه کورنۍ ده یعنی تاسو خو فاطمې رضی الله عنها ته رسي وفرمیل نو آیا دا فضیلت صرف په آل محمد پورې خاص دی که نه د آل محمد نه علاوه د تمامو مسلمانانو دپاره دا فضیلت دی. نو نبی علیه السلام مبارک په جواب کې ورته ویلې آل محمد خاصتا وللمسلمین عامتا چې د آل محمد دپاره د نبی علیه السلام د کورنۍ دپاره خو به طور خاص دی خاص کر دا فضیلت دی خو نور که عام مسلمانان هم د الله د رضا دپاره قرباني وکړي نو د عامو مسلمانانو دپاره هم دا فضیلت دی. اوس قرباني زمونږ د شریعت په اصطلاح کې چاته وایي نو ذبح حیوان مخصوصة بنیة القربة فی وقت مخصوص. ذبح کول د حیوان دی د خاص حیوان هغه چې مطلب غوا ده چیلی ده ګډه ده میخه ده وغیره دا ذبح کول په نیت د قربت باندې د نزدېکت باندې فی وقت مخصوص په خاص وخت کې چې کوم دی دا ذبح کول دی یعنی دا غټ اختر چې کومه ورځ ده د 10 د ذوالحجې د دې نه واله تر د 2 ورځ 3 ورځ د نور پرېوتو پورې دغه خاص وخت رد المختار دا ذکر کوي ذبح حیوان مخصوصة بنیة القربة فی وقت مخصوص. نو زما معززو په دې کلیپ کې موږ څه مختصر د قربانۍ اهمیت او د قربانۍ فضیلت تاسو ته بیان کو. ان شاء الله العزیز مخکې به موږ نور چې په کومو څاروو قرباني کیږي او د ذبح وغیره څه طریقه ده او په کومو عیب والا څاروو باندې قرباني نه کیږي هغه به ان شاء الله مخکې تکلیفونو کې موږ بیانو. وصلی الله علی النبی الامین.